سلامونه ملګرو. عمران خان د پاکستان آرمی چیف ته دریم خط هم لیکلی دی. دا خط په عوامو سره ډیر زر شیر کیږي. د دې خبرې تصدیق فیصل چودھری د عمران خان وکیل په خپله کړی دی. عمران خان د پارټۍ مشرانو باندې ډیره غوسه هم کړې ده چې عالمي ادارې د الیکشن داندلۍ حوالې سره کوم ریپورټ جاری کړی نو تاسو ولې په هغې باندې خاموش شئ؟ هغه ریپورټ مطابق تاسو ولې خبرې نه دي کړي؟ او په پنجاب کې ماته هیڅ قسم اپوزیشن نه ښکاري. د پاکستان چې کوم د پنجاب چې کوم اپوزیشن دی هغه انتهایی کمزور دی. د زمیندارانو چې په پنجاب کې کومه مسله ده په هغې باندې تاسو ولې خاموش یئ؟ عمران خان پارټۍ ته هدایت ورکړي چې اپوزیشن سره مذاکراتي کمیټې چې کومه ده په هغې کې تاسو عامر ډوګر نوم هم شامل کړئ. عامر ډوګر هم په مذاکراتي کمیټې کې ورواچوئ. عمران خان پارټۍ ته ویلي چې تاسو په 26 نومبر واقعیا جوډیشل کمیشن جوړولو دپاره سپریم کورټ سره رجوع کوي چې په 26 نومبر چې کومه واقعه شوې ده د په هغې باندې جوډیشل کمیشن جوړ شي. عمران خان خوریانې جنا کوم کیس چې هغې کې بې قصور ثابت شوي دي د هغه چې تفتیشي پولیس چې کوم دی هغې باقاعده سپریم کورټ کې دا ریپورټ جمع کړی دی چې په جنا کیس کې د عمران خان خوریانې بې قصور دي. دا اپډیټ سو په دې ویډیو کې ډېره زیاته مننه. والسلام.